Bismillahirrahmanirrahim. Third semester health technology paramedical students لپاره نن هم لیکچر دی. نن موږ یو diseases of liver د اینې سره متعلقه disease اینې یا liver ورته انګریزي کې اینا ورته پښتو کې وي او کلیجی چې کوم نه کلیجی ورته بعضی کسان په پښتو کې او اردو کې ورته ویل شي دا غي بیماریانه ټول ناول دا غي انفلیمیشن دی دا غي زخم کېده یا خوګېده انفلیمیشن چې د هر څه زیږي د هغه زینوم هپاټو مطلب لیور آیټس مطلب انفلیمیشن هپاټایټس کوم د جمع په پښتو کې زړې ویل شو زړې یو د لپاره یو نوم دی خو دا غلط نوم دی زړې بیسیکلی جانډس ته ویل شي هغه جدا سي ټیک ده هغه یو علامت ته صرف لکه څنګه ملیریا د ملیریا کې تبه یو علامت ته دغه شانتي هپاټایټس یا د بل څه مرض د لاسه زړې راځي زړواله په وجود کې راځي هغه د زړې ویل شي هغه ته جانډس وي ها راځو خپل ټاپک طرف ته ولنه ټاپک ته هپاټایټس انفلیمیشن اف دی لیور سیلز یعنی هپاټوسایټس چې کله دا غي انفلیمیشن شي دا بیا اکیوټ یا کرونیک اکیوټ چې د شپږو میاشتونو کم مودې یو مرض هغه ته موږ اکیوټ ویل شو د اینې مرض چې کله شپږو میاشتونو کمی انفلیمیشن اف د لیور less than 6 months it is known as acute hepatitis که فرض کې شپږو میاشتونو هم د یو کس د اینې د انفلیمیشن زیات شي هغه ته ویل شي کرونیک هپاټایټس ادي وجوهات خوري شي کېدي شي انفیکشن به یا د وایرس د لاسه کې یا د بیکټیریا د لاسه کې یا د پروټوزوا د لاسه کې ډېر کم چې د فنجای د لاسه هم کېږي ټیک ده موست کامن لیور انفیکشن چې کوم نه هغه وایرسز د لاسه کې نیکسټ بیا ډرګز بیشتره دوايان چې دي هغه په لیور کې میټابولایز کیږي یعنی اینه بزوري ٹھیک شو پاکي پیراسټامول او د ټي بي دوايان انټي ټیوبرکولر تھراپي ٹھیک شو دا دوايان زیات کامن دي الکوهول په ویسټرن معاشره کې الکوهولیزم یا ډرینکینګ ډیر زیات سیوا دی او الکوهول چې کوم نه هم په لیور کې میټابولایز کیږي دی وجنه هغه اینه زخم کې خوږي میټابولیک ډیس آرډرز مختلف قسمه موجود کې د انزایمز کمی ریاکشنز وغیرہ برابر نه کیږي ته مختلف قسمه کمپاونډز هغه د وجود نه پټم ټیم باندې او په وجود کې مختلف ارګنز کې هغه ایساری کې جمع کیږي هغه کې کاپر ده چې د کاپر میټابولیزم نارمل لکېږي نو کاپر په وجود کې په مختلف ارګنز کې جمع کیږي هغه کې اینم شامل ده نو چې کله کاپر میټابولیزم برابر نه کیږي هغه بیماری ته ویل شي ویلسن ډیزیز او دا بیا په اینه کې د دې کاپر آینس چې کوم نه هغه جمع کیږي او نقصان کوي دا شاندي که فرض کا آیرن د وکس په وجود کې سیوا ده پټم ټیم باندې نوزي یا فرض کا ډیر آیرن ورته راځي داغه مختلف ارګنز کې به د آیرن ډیپوزیشن کې د مرستل شي هیموکروماتوسس او په دې کې لیور هم کامن دي په لیور ګناګار کې دا کار ده کنه لیور سره ګناګار ده لکه څنګه پښتون چې د هر کس جنگ په خپل سره لري دا شانتي لیور چې ده دا هر نمونه کینسر ته هر نمونه مرض ته هر ستا اولنې لاین اف ډیفنس ته ټیک ده یعنی اولنې سیز ورته ولاړ دي هر لوټ په خپل سره لري ټیک شو که فرض کاغه جی ټی میجورټي اف د کینسرز دي اولنې کم ارګن کم بچی ته افیکټ کیږي کم ته بچی میټاسټاسس کی هغه لیور ده یا نور سره ټاکسینز وغیرہ دي هغه بچی اول وجود ته راځي په لیور کې میټابولایز کیږي ټیک ده نو لیور د څه ګناګار غونډه کې ارګن دی وجنه مختلف قسمه ابنورمالټیز کو وجود کې راځي اسپیشلی میټابولیک ابنورمالټیز نو اینه به خامخا منتظر کیږي دینه بعد آټو ایمیون ډیس آرډرز دي آټو ایمیون کې د وجود خپل ایمیون سیستم ولګي خپل وجود ارګنز په خپل خرابي انټي باډیز جوړيږي او لیور سیلز ډیمیج کوي دغه د لاسم د ټول کاز د لاسه هپاټایټس کې دي شي مطلب اینه خوږي دي شي بیا تاسو څنګه مو چې د هپاټایټس ټول نه کامن کاز دی وایرل هپاټایټس موږ چورته زړې وایو تور زړې او عام زړې او دا نو دا د هر څه د لاس کې دي تاسو ته الریډي ما په پریوس سلایډ کې وي خو موست کامن کاز دی لپاره وایرسز دي inflammation of the liver cells due to viral infections was viruses دنیا شي دي hepatitis A B C D E دا هم دي دا خو خاص د hepatitis viruses دي مشهور په hepatitis virus دي دین علاوه نور هم viruses شته چې هغه اینټ انفیکشن کې خو نسبتا ریئر دي خاص هم سره common viruses hepatitis A نه والا hepatitis E پوری دا څلور قسمه 15 قسمه viruses دي ها علامات په د زیړی سي یا خو دا اسیمپټومټیک لکه تاسو به کتري اکثر د ذکر یو کس تور جړی خو هغه د پتن لګي ټول عمر حالوي پته ولګي چې چرته اپریشن له تاریخ رالي او اپریشن د پاره داغه د اپریشن مخکې داغه د اینی ټیسټونه یا د زیړی ټیسټونه وایرل سکرینینګ وشي یا فرق چې د بهر ملک تزي او هغه ټیم داغه میډیکل وشي میډیکل رپورټ کې دارش یې راته د خطور جوړه ده ټیک نو هغه ټیم پته ولګي نو دا به زیاتره خلکو کې اسیمپټومټیک ها کفرس کا سیمپټومټیک نو بیا پدې کې اپر جی آی سیمپټمز مطلب د معدې سره تعلق ساتون کې علامات پدې کې سخوات نه کېده
الټه ورتله الټه کول دا اپر جی آی سمپټمز دي. لوور جی آی سمپټمز کې ډایریا وغیرہ راځي. اپر جی آی سمپټمز کې انوريزیا نازیا او وومټینګ دي. ٹھیک شو چونکه اینا معده ته نږدې ده ګاونډي به متاثر کیږي خرابي کې. ٹھیک شو رائټ هایپوکونډریم پین اینه چونکه په رائټ هایپوکونډریم کې د خېټه په رائټ اپر کوادرنټ کې ده. ٹھیک شو نو هغه ته رائټ هایپوکونډریم ویل شي مطلب د خې چجې نخکته هغه ځکه اینه د نو هغه ځکه منو درد دي. جانډیس زیړه راتله. ٹھیک شو زیړه راتله د هپاتایټس یو نه خده صرف نور نه خې دا ټول دي یو نه خبره صرف هپاتایټس ته بل به نه خصي کلی کلر سټول مطلب د مټه خاوري په شانتي د مټه خاوري په شانتي پیکا رنگ به داغه ډکبولي او تش بول به داغه تیز رنگي. ٹھیک شو زیړی میچازي تیزی رنگ میچازي به دین علاوه مالیز مطلب طبیعت ټیک نه ستړی ستړی. ٹھیک شو وجود دردونه کول وغیرہ وغیرہ دا به د علامات کمزورتیا وغیرہ محسوس بیماری محسوس دا علامات پکې کامن دي. تقریبا تاسو کې به هر یو کس جړه تیر کړی. ټیک شو نو هغه اکیوټ هپاتایټس چې دی هغه تقریبا هر یو کس تیر کړی یو نیم پیر په ژوند کې نو الریډي دا علامات چې کومه دا به اساس نه ناشنا دي. ډایګنوز موږ څنګه کوو موږ د پر ال اف ټیس کو مطلب لیور فنکشن ټیسټ کو د هغه ټیسټون دي کوم چې موږ ویني سیمپل والو هغه ماشين لور کو او هغه موږ د اینې مختلف راپورټس راکړي. ٹھیک شو بل دی وایرل سکرینینګ په دې باندې موږ کاز ګورو چې هپاتایټس د کم کاز دلاسه. ټیک شو هغه کې موږ د هپاتایټس کاز ګورو پای کې چونکه موست کامن کازز هم سره دغه د وایرل کازز دي. نو په وایرل کازز کې که فرض کړه چې ته عام زیړه ده نو داغه نمونه دومره خاص نه لري داغه که فرض کړه چې ته پته ونه لګي د وایرس چې کوم قسمه ده خیر هغه هم سلف لیمیټینګ دی مطلب ضربه خشي او که فرض کړه هپاتایټس بی دی یا سی دی نو هغه بیا غور غواړي. ټیک شو دا دوانه تور زیړه دي دوانه ته په شریکه باندې مطلب دام تور زړه او دام تور زړه. ټیک شو نو د هپاتایټس بی پر موږ کو ایچ بی اس ای جی یعنی هپاتایټس بی سرفیس انټیجن او ان ټی ایچ سی وی انټي باډي یعنی هپاتایټس سی وایرس خلاف انټي باډي د انټیجن ګورو د انټي باډي ګورو. ټیک شو بل پی سی آر پولیمریز جنریشن کوم چې دا وایرس هغه لوډ مونږ ته خي یعنی کوانټیټیټیو او کوالټیټیو مطلب چې وایرس ته یا نشته مطلب دا زیات کنفرمیټیو او زیات انفارمیټیو ټیسټ ده. ال اف ټیز مونږ ته اینې فنکشنز خي د اینې دنیا شي فنکشنز دي. یو فنکشن دی بایل وباسل بلروبین وباسل د وجود کې یو فضله جوړیږي چې هغه نوم دی بلروبین هغه د وجود نوښتا بلروبین نو اس بي ار مونږ کو سیرم بلروبین مونږ کو چې نه خپل کار برابر کې کنه کوي بلروبین پټه وباسي کنه وباسي. ټیک شو بل مونږ کو اس جی بی ټي اس جی بی ټي یا په عام الفاظ دیتا ای ال ټي ویل شي د شان اس یو ټي ای اس ټي دا ځوانه د اینې په سلز کې دننه انزایمز دي. ټیک شو دا ځوانه د انزایمز کوم چې لیور سلز دا فرض کړه لیور سلز دي که فرض کړه لیور سلز نارمل دي روغ دي په دې کې به اس جی پی ټي او اس جی او ټي دننه پراته بهر ته ویني ته بلګ لګ راوځي چې ډېر لګ لګ راوځي. ټیک شو خو که فرض د اینې سلز هغه د هپاتایټس شوی دی نو هغه سلز به چوي نو چې کله سلز وچو نو هغه نه به اس جی پی ټي او اس جی او ټي دا انزایمز دا مختلف قسم انزایم ګاما ګلوټرایډ ترانسفیرز الکلاین فاسفیټیز دا مختلف انزایمز د بار راوځي. بیا جی جی ټي او الکلاین فاسفیټیز چې کومه د لیور نه چې کومه بایل او کم بیلیری ډرګز راوتري په پونه تیر راوتري تاغه مرز متخی. ټیک شو چې په غزي کې س ابستراکشن س سټونز وغیرہ وغیرہ او د شندې ګال بلډر داغه څه مسله شته کنيشته دا متهغه مرز خي نور اس جی پی ټي او اس جی او ټي متداخل چیرې د لیور د انزایمز لیور سلز روغ دي کني روغ که فرض کړه روغي بار به اس جی پی ټي اس جی او ټي انزایم لګي که فرض کړه لیور سل ډیمیج دي نو بهر به دا انزایمز زیات راوځي. ٹھیک شو جی ها دغه مونږه الټراسونوګرافي هم کول شي نه الټراساوند شیشه چورته عام خلک وایي. ټیک ده الټراسونوګرافي مونږ ته داخلي لیور انفلیمیشن مونږ ته خو شي بل ته سټونز خو شي سټونز هم کې دي شي از ا کاز اف هپاتایټس. ټیک شو ابستراکشن وغیرہ حاجی دینه بس موږ سره راځي موډ اف سپریډ هپاتایټس وایرل هپاتایټس په کومه طریقه د یو کس نه بل کس ته لګي نیا ساتي زموږ سره اول هو اخر کوم چې د اولنی وایرس او کوم چې د اخري وایرس هپاتایټس ای او ای دا په فیګو اورال روټ باندې لګي. فیګو اورالي یعنی د فینګر فلای فوزو فینګرز فلایز فود او فیسز کنټامینیشن چې کړو شي په خوراک مراکي سټول خلیده په دې ذریعہ باندې رسي فینګرز فلایډ فود او فیسز. ٹھیک شو نیکسټ زموږ سره د باقي درې چې دي مینځي درې هپاتایټس بی هپاتایټس سی او ډي دا د وینې په ذریعہ باندې یا بلډ پروډکټس په ذریعہ باندې. ټیک شو وینا یا فرض کړه سپینا یا ار وینې چې دا دغه سيزونه چې دغه کیږي باډي فلویډز دي په دې کې کوم نه اوخ کا راځي لاړه راځي کوم نه زیات قانوني خو نه چانس شته په دې کې سیمن راځي
زګه خدا سیکشوال انټرکورس په ذریعہ باندې هم خوريږي. او یوزډ سرنجز یا ساتي سرنج ډیسپوزبل استعمالول په یو پیر استعمالول بیا ډیسکارډ کول. ټیک شو. کفر څه دانه کې نو بیا وسه کی بیا به زم سر دا انفیکشنز خوريږي تور جوړه. دا شانتي ریزرز وغیرہ دي کله چې موږ شو وغیرہ کوو په نای په دکان کې نو الته چې کوم نه الته هغه ته ول پکاري چې یاره دا ریزر چې کوم دا تاسو چینج کړئ. ٹھیک شو. ټریټمنټ آرام کول اوبه او جوس وغیرہ زیات استعمالول څوک انرجیلز کی څوک نور جوسز وغیرہ کی. ٹھیک شو. فرش جوسز کی ها دا به یو ضروري خبر ده. اینه چې کوم نه اینه کې الله پاک د ریجنریشن یعنی دوباره جوړېدو ډیر غټ پاور یې خو درې. اینه د انفیکشن ځان په خپل باندې انفیکشن کې دا خوښ شو هغه نه بعد دا ځان په خپل باندې ریجنریټ کوي دوباره په ځان دا جوړي. خو دله به لګرست ورکې لګ دمه ور لورګي کفرز ګردې پر هم دي کارو کو په ګردو د لوډ کومول لپاره موږ ډایلیسس وکړو. ٹھیک شو. ډایلیسس ماشين مانی موږ وینې صفا کو نو ګردو لپاره هم دا کو خدای اینې د لپاره د ډایلیسس وغیرہ آپشن نشته. ډایلیسس په شان آپشن نشته. هم څه کارو کو اینې لګ دمه ورکو اینې له دمه دي ورکو چې هغه دوانه لکه پیرسټامول شو یا نور هیپاټایټس دوانه کم چې اینه خوګي نو موږ هغه دوانه نقلر شو هغه دوانه نه استعمالو نو اینې ته ټیم ملاوي شي د جوړېدو لپاره. بل کاربوهایډریټ زیات استعمالو غوړ جوړ خوراک خلکو ګرم خوراک پکې نه ګرم خوراک هم دغه لیپټ ډایټ ته او پروتین ته ویل شي. پروتین او لیپټ چې هغه ډایجیشن او میټابولیزم زیات غواړي نو دی وجنه اینې له زور ور کوي نو مونږه هغه خوراک دی وجنه لښان بنکو. ټیک شو. مطلب غوړ جوړ خوراک کم چې ایزیلی نه ډایجست کی هغه یک کس باندې بنکو. کفرس کا سړی ډیر خراب دی هسپتال کې داخل دی مونږه غلا ډیکسټروز واټر ورکو. ټیک شو. تیار د چینی اوبول ورکو مطلب تیار کاربوهایډریټ سی وجود ته انرژي ملوي او هغه څه قسمه څه هضمېده وغیرہ نه غوړي. دا شان کفرس کا اورلین اورول موږ ګلوکوز ورکو. ګلوکوز چې کوم نه هغه د وجود کار کوي وجود چلای څه د وخت پوری وجود خبر برابر چلای. ٹھیک شو. اینې ته رست ملوي شي اینې چې کوم نه هغه د نه میټابولایز کوي مطلب ډایرکټ ګلوکوز چې کوم نه وجود تلل شي وجود خپل کارو کوي میټابولیزم نه غوړي ډایجیشن وغیرہ نه غوړي نو اینې ته چې کوم نه ټیم ملو شو ډایټ کې موږ گزارو کو او بګوري گزارو کو. ها بل اینه چې کوم نه اینا د لدا چونکوس ریجنریټ کینه د لوسته طاقت ضرورت نو موږ لیور ټانیکس ورکو د اینه طاقت کولای کوم چې هیبامرز په نوم باندې جی ټی پار په نوم باندې ایویان په نوم باندې واټامین سی وغیرہ دا ټول چې دي د لیور ټانیکس دي. ها یا ساتي اکیوټ هیپاټایټس چې د کفرس کا هر قسمه ده هغه لمغه انټي وایرل نه ورکو. ٹھیک شو. او کفرس کا کرونیک هیپاټایټس ته کوم چې هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی د لاسه کیږي ا او ای اکیوټ هیپاټایټس کوي کرونیک نه کوي. نور دا بی سی او ایون ډي هم دا چې دا کرونیک هیپاټایټس کوي نو کفرس کا کرونیک ده نو انجکشن انټرفیران دی ته لګي په هفته کې 2 انجکشن شپږ میاشتو پورې یا ورته ډیلی بیسس باندې ریباویرین په نوم باندې ګولې ورکي. ټیم سره علاج چینج کی خو سیمپلی تاسو په لور باندې صرف دا پوره چې تاسو دوا پینې چیرې د کرونیک هیپاټایټس لپاره بی او سی لپاره دا غي لپاره انټي وایرل موږ ورکو اکیوټ لپاره نه ورکو. ٹھیک شو. پریونشن ځان به ساتو څنګه ا او ای فیګورلی خوريږي نو مونږ خوراک سکاک او پدې کې به احتیاط کوو صفای وغیرہ خیال وساتو اوبه خټ کول لاسینزل صفای خیال ساتل. ها او بیا دا نور سيزونه چې دي نور هیپاټایټس چې دي د بی سی او ډي دا چې دا وینا د وینر پروډکټس او د پسري باندې خوريږي نو سرنج سنگل یوز پایوټم استعمال دوباره نه استعمالول. بلډ او بلډ پروډکټس چې کوم نه کفرس کې یو کس نه وینالي او بل کس ترګه پکاره چې کم کس نه وینالي د داول سکرینینګ وشي چې د کې تر ټول جوړه خو نشته. بلډ وغیرہ چې ډیسپوزبل استعمالول سرجیکل او ډینټل انسټرومنت کې کفرس اپریشن وغیرہ کوي غاښ ما هو باسي هغه لپاره سټیرلایزډ اکوپمنټس انسټرومنټس استعمالول. سیکشوال انټرکورس هغه اوایډ کول د ملټیپل پارټنر سره د اسلامي اصول او اقدارو خیال ساتل په غیبانی عمل کول او ویکسینیشن یا سته ویکسین لګول هیپاټایټس ا د لپاره ویکسین شته بی د لپاره شته دشن د ای د لپاره ویکسین شته خو د سی د لپاره نشته. ټیک شو. اچ سی وی وایرس لپاره ویکسین نشته او نور وایرس دومره خطرناک دي خو یو بی خطرناک دی یو سی زیات خطرناک دی کنه نو سی د لپاره ویکسین نشته خو د هیپاټایټس بی د لپاره شته کنه هیپاټایټس بی ویکسین اچ بی وی وایرس لپاره هیپاټایټس بی ویکسین دا موږ لګو په 0 مطلب نن یو ستن ولګو بل بیا 1 منت باندې مطلب د نن یو میاشت بعد اول بیا په 6 منت باندې یعنی د نن شپږ میاشتې بعد. ٹھیک شو. ا دغه نه بعد هر 15 کال کې یو ستن په مټ کې لګول. ٹھیک شو. انجریکس بی په نوم راځي نورم ډیر شي نوم دي دغه نو تاسو هر کس لپاره کار په 300 روپے باندې وستند او ټوټل تاسو 1500 روپے نه لګي خو تاسو د تور زړی نه ساتي نو دا خامخوري خاص تور باندې هیلث کیر ورکرز هر یو کس لپاره کار چې داستان ولګي. ټیک ده. نیکسٹ مرز د سیروسس اف لیور سیروس ویل شي د اینې وچیدا
ګورئ دا سیروټیک لیور دی دا نارمل لیور دی فرق پکې تاسو ته ښه صفا ښکاري. سیروسس اف لیور ویل شي irreversible inflammatory disease of the liver causing structural and functional disruption of the liver. کله چې اینکی فایبروسیس وشي فایبروسیس چې نه بار بار زخمی کیږي نو بار بار بخښ کیږي چې یو بیر زخمی شي خښ شي یو بیر زخمی شي خښ شي نو چې بار بار زخمی کیږي او خېږي نو هغه د خېګون نه دومره ډکه شي ټیک ده چې هغه دې غوټي نور زیګونه خېږي په منځ کې چې کوم روغ زیګي نه هغه کې غوټي پاتې شي. تاسو ته ویلو چې لیور کې ریجنریشن چې کوم نه دغه پاور ډیر زیات دی. په نیکروسس کې اصل کې ریجنریشن او سیروسس کې ریجنریشن او نیکروسس دوه ټایم په ټایم روان. نیکروسس مطلب لیور د سیلز د ډیث هم رواني مطلب مړ کیږي هم او ریجنریټ کیږي هم نو ټول یې چې کوم دي غوټه شي ټیک شو. ها بیسیکلی دا ټول هغه کاسز هر نمونه کاز کم چې اینه د ډیره وخت پورې خوږی دا غي د لاسبا سیروسس کیږي په یو پیر نیم نو خو که بار بار د ډیره مودې پورې د اینه خوږیږي د هر سیس د لاسه نو دا غي د لاسه یو مطلب کرونیک انفلیمیشن د لاسه به اینه چې کوم سیروټیک کیږي ټیک شو. پدې کې کرونیک هپاتایټس بی سی دی ویلسن ډیزیز یعنی کاپر میټابولیزم ابنورمالي هیموکروماتوسس یعنی آیرن میټابولیزم ابنورمالي په وجود کې آیرن سوی ګلایکوجن سټوریج ډیزیز د سیمرس په کم کې چې په وجود کې اسپیشلی په لیور سیلز کې ګلایکوجن سٹور کیږي ډیر مودې پر شراب سکل ډیر سکل ټیک شو. هپاټوټاکسیک دوايانې انټي ټیوبرکولر تھراپي او میتوټرکزیټ د مختلف دوايانې میتوټرکزیټ د جوړون د دردونو لپاره ایمونو سپریشن لپاره او د کینسر لپاره استعمالي کیږي نو دا قسمه سيزون چې کومه ده ډیر مودې پر استعمال شي دا هم لیور سیروسس کوي. ټاکسینز دی بیا مختلف قسمه زهريله مواد دي مثال ده الفا ټاکسین کوم چې د خریړی چې کومه مشروم خریړی پای کې س روغ دي د خوراک دي سبا کې زهريله دي ټیک ده ناغه زهريله مشروم شي باقي الفا ټاکسین پر روماني اوسیز ده هغه د لاسه اینه چې کوم ناغه خوږي. کلینیکل فایندینګز علامات بسره زی یا ساتي دوه قسم علامات راځي یو د پورټل هایپرټنشن علامات دي او بل د امپیرډ لیور فنکشن اینه وچه شو کمزوري شو نو اینه وچه کم کارونه کول هغه بوس کم کیږي ټیک ده اینه ډیر شي کارونه کوي تاسو په فزیولوژي کې ویلو مې نن ان شاء الله لیکشن ریوایز کوم اینه کارونه کم شي مطلب لیور فیلیر بکیږي. نیکسټ ټاپک هم زموږ ده د لیور فیلیر علامات پي او پورټل هایپرټنشن باندې پوه کوم دا زموږ سره پورټل وین دي څومره چې هم جی آی ټي ارګنز دي د معده شو کولمې شو دا شانتي سپلین شو دا ټول مطلب په خړه کې دنه تقریبا زیاتره سيزون چې دي هغه نه چې څومره هم د راځي وینس بلډ راځي هغه د یو وین په ذریعہ باندې لیور ته ولزي وجود ته نزي لیور ته لاړ شي ټیک شو. دا هغه پیپته دې په ذریعہ باندې اول د لاړ شي لیور ته ټیک شو. د ته ویل شي پورټل وین دا پورټل وین چې کله نارمل اینه پاس کی نارمل اینه کې خو هغه کې خودي سي ډومبقي نشته څنګه چې سیروټیک لیور کې ډومبقي دا ناډیول زی دا شن په روغ اینه کې نه روغ اینه نه خپ اسانه باندې دا وینه پاس کې دي شي خپ اسانه باندې پاس کې دي شي ټیک شو. پوری لړ شي پوری بیا دو وینز وتري او هغه چې کوم نه هغه بیا د انفیریور وینا کې سره یوز شي هغه هارت ته لاړ شي دا زړه ده د زړه ته لاړ شي مطلب اس مسله نه کې آزاد ټرافیک رواني خو کفرض کې چې لیور سیروسس په لیور سیروسس کې وسکیږي دلته بدن ناډیول جوړ شي غوټي بشي او دا لاري بتنګ شي نو په پورټل وین کې څومره هم وینر روان دي داخله لاس وسکیږي هغه ته پرشر دي پاکي په بلډ پرشر سیوا شي ته موږ هایپرټنشن ویل شو کم قسمه هایپرټنشن په پورټل وین کې هایپرټنشن یعنی پورټل هایپرټنشن نو پورټل هایپرټنشن معنی امید لرم تاسو پوه شئ وس ټول مسلې چې راځي هغه به د پورټل هایپرټنشن د لاس راځي په دې کې ولنه ده bleeding from esophageal varices basically دا شوزن دي دا ټرافیک وس دي سره روان دي ټیک ده وینر روان ده په پورټل وین کې نو دې د لار نشته مخ ته لار تنګي دا خو ځان لار ګوري دا به نور رګونو په ذریعہ باندې تل شروعي د دې رګونو په ذریعہ باندې تل شروعي او دا رګونه چې کوم دا ډایرکټ بایپاس ده دا بایپاس دي نو چې بایپاس نو الته چې کوم نقصان کې دي شي ټیک شو چې بایپاس باندې تلو کوشش کوي نو دلته په وجود خو هغه لپاره جوړ نه دی ټیک شو چې وجود هغه ته جوړ نه دی نو سبا کې په دا اسوفیکس د لور انټ دی په دې باندې با دا ټرافیک چې کوم نه سیوا شي او چې سیوا شي نو دلته سوپرفیشل وینز دي تیزابیت هم د مدینه سیوا دي او دا وینز دلته سوپرفیشلی دا به غټ شي او د دې نه بلیډینګ کې دي شي دا به وینه کوي ټیک شو نو په الټو کې وینه راتلی شي په الټو کې چې وینه راځي هغه ته هیماټومایسیس ویل شي او په غټو بول کې وینه راتلی شي هغه ته میلینا ویل شي ټیک شو. بل دغه شانتي بل بایپاس روډ چې کوم نه هغه کته دغه کې دی په انل ریجن کې پیری انل ریجن کې ریکټم او د انس په جنکشن باندې ټیک شو نو هغه د لاسبه هیمورایډز کې یعنی بواسیر ها درم سپلینومیګالی سپلین بغټیږي یا ساتي د پورټل وین ته
د سپلین نه هم وین راغله. سپلین چې څومره بلډ راځي هغه هم د پورټال وین په ذریعہ باندې نو چې کله پرشر سیوا شي وینه به جمع کیږي او شاته به زورو کې نو سپلین به زموږ سره دومره غټ شي سپلین هم یې ګلې بکیږي. ٹھیک شو. ها ابل اسایټس چې کوم نو دا د خېټې د اوبونو ډکېدو ته ویل شي. دا وګوره پرسیدلې خېټه چې دا خېټه د اوبونو ډکه ده. ولې ډکه ده؟ ځکه چې شاته بلډ پرشر سیوا شو چې کله پرشر سیوا شو دینه به اوبه بهر راوځي. د دینه به د خېټه کې چې څومره اورګنز دي هغه د چې څومره رګونه راغلي دا غنه به اوبه بهر راوځي او بهر به جمع کیږي نو خېټه به د خن پړسیږي د اسایټس ویل شي. نو یو علامات په یي زموږ سره د پورټال هایپرټنشن لیور سیروسس کې یو قسم علامات خو د پورټال هایپرټنشن شو. یو قسم علامات د پورټال هایپرټنشن شو. دویم قسم علامات به د اینې د وچېدو او د اینې د کمزوري کېدو د لاسه. ٹھیک شو. یو خو په پورټال وین کې پرشر سیوا شو دا علامات بل د اینې کارکردګي به کم شي چونکه وچ شوی د وس نه هغه شانتي صحتمند نه کارکردګي به کم کې. اینې به زموږ سره دیس کار کوو چې کله د جی ای ټي نه څومره ګنمن براغه بکټیریا بد ډېر شي امونیا جوړ کړي او کم چې یو ټاکسیک سیز دی هغه به د اینې صفا کړه بلاره باندې به د اینې فرض کړه کولمی دي کولمی کې بکټیریا ده بکټیریا امونیا جوړ کړه هغه امونیا هر سره ګن بلا براله خطرناک سيزونه اب د لیور نه پاس خو لیور ورته په طاقت کې نه دی به هغه سره امونیا وغیرہ ختم کړه نو سیستم ته پاک وینه تله. ٹھیک شو. وس چونکه اینه کمزوري شي ده نو سیستم ته پاک وینه نزي په سیستم کې ته چې کوم وینه زی پاکه کې باغه ګن بلا شامل پدې کې به امونیا شامل او چې ګل امونیا په مازغو باندې ولګي مازغو باندې هغه اثر کوي هغه مطلب سړی بهوش کوي او د ته ویل شي هیپاټیک انسفالوپاثي د ډېر شي علامات دي پوره وغه ټاپک ته خو دا بس کوي دا به زم سره سړی به بهوش کوي اکثر هیپاټیک کوما سړی تال راوړي په بهوشي په حالت کې. ٹھیک شو. ها بل جانډس اینې خو یو کار دا کو ډیټاکسیفیکیشن بکو وس نشي کوله. دویم اینې بچ کوم بلروبین په ټیم باندې وستو وس بلروبین نشيسته نو چې نه وسته نو هغه په وینه کې جمع کیږي او وجود بس جوړیږي هغه د جانډس ویل کی. دریم د بلیډینګ ټندنسي اینې به زموږ سره د څه قسمه پروتین جوړول کم چې وینه چمای وینه کلاټ کوي نو چې هغه پروتین اینې نشي جوړولې نو کلاټینګ فیکټرز باندې جوړیږي او زموږ سره به ځبانی بلیډینګ کیږي. ډېر شي هارمونز دي سیو چې هغه په وجود کې فرض کړه انسان د میل په وجود کې به څه کېدو میل په وجود کې به استروجن او پروجسترون هارمون هم جوړیږي خو هغه ټیم په ټیم باندې کمیږي هغه. ٹھیک شو. ټیم په ټیم باندې وجود کمای نو که فرض کړه چې دا هارمون په ټیم باندې نه کمیږي ځکه چې اینوس ورته په طاقت کې نه کمزوري ده دغه د لاسه به وختزي دغه د لاسه لیبیټو مطلب د مباشرت هغه شوق سیکشوال انټرکورس هغه شوق سیکشوال ډیزایر چې هغه کمیږي هغه ته لاس اف لیبیټو ویل شي او گاینیکومستیا کله چې د میل برست غټ شي برست د میل غټ شي میل برست هډر واړه وړي فرض کا چې ته میل برست غټ شي هغه ته گاینیکومستیا ویل شي. ٹھیک شو. دا ټول د هارمونل ډیسټربنس د لاس راځي دا شان په فیمیل کې به هم د استروجن کمه راځي نو چې کمه راځي دغه د لاس اهمینوریا کیږي برست اټروفي وکیږي. ٹھیک شو. دا مختلف علامات په فیمیل کې د هارمونل ډیسټربنسز د لاسه. انویسټیګیشن مونږ کوو یو د سیروسس ډایګنوز د پاره چې سیروسس شته کنيشته مونږه الټراساوند وکړو د خېټه الټراساوند وکړو پای کې موږ ته ناډولر پیټرن ښکاري شرینکیج اف لیور ښکاري او ناډولر پیټرن ښکاري مطلب سیروسس ده. ها بیا د سیروس د لاسه کمپلیکیشنز شوي دي کنه دي شي آی کې سپلینومیګل راځي آی کې پورټال وین ډایریکشن راځي او په هغه کې چې کوم دی نو اسوفیجل ویریس راځي. نو الټراساوند سره سره موږ انډوسکوپي مو کو مطلب اسوفیګس معده ته پیپ کوسکو کیمرا کوزو کو پاګه منو ګورو چې اسوفیجل ویریس شته کنيشته. بیا موږ کاز ګورو کاز چې د څه د لاسه سیروسس شوی موږ وایرل سکرینینګ کو ال اف ټیز کو ټیک ته دینه متر کاز پته لګي چې سیروسس شته کنيشته او چې شته څومره ده او د څه د لاسه شوی دی. علاج اینه و چې شي د خراب شي د کمزوري شي نو بس اینه بدلور غواړي دا خو د صحیح علاج دی. صحیح علاج دا دی چې اینه خراب شي د بل کس نورته اینه راواله سپورشن اینه راواله غوړته ولا وړوکی اپریشن نه د 65 लाख نه ولا کروڑ روپو ور بلګي او یا کامیاب شي یا کامیاب نشي دیو جن موږ سکو موږ ګزارمار علاج کوو. ګزارمار علاج کې یو ډایورټکس دي ډایورټکس دیس دوايي نه کوم چې بلډ پريشر هم کمای او وجود د وب کمای اسایټس د لپاره موږ دا ورکو. لیکټولوز شربت ته د کولیک په نوم راځي د ډوفالک په نوم راځي کدا سرچ کوي ډېر یو انټرېسټینګ دی شربت ته دا خېټه نرمي وجود کانسټیپیشن چې کوم نه هغه ریلیو کوي د لاسه بکټیریا چې کوم نه هغه وجود نظر ضروري امونیا ډیر نه جوړي هیپاټیک انسفالوپاثي کمږي. بل لیکټولوز چې کله معده دلال شي نو معده د کولمې دلال شي نو الته بکټیریا هم لکه ایچ پازټیو آین ورکي نو معده کې بکټیریا هم لکه
کولمې کې. دریم کار په اینه کې چې کله مطلب وینه کې چې کله H پازیټیو آین راشي نو زموږ سره انسفالوپاثي کې د امونیا د لاسه NH3 د لاسه NH3 د لاسه امونیا کوم چې بیکټیریا جوړ کړی و دغه د لاسه هپاټیک انسفالوپاثي کې ده نو H پازیټیو آین د لیکټولوز دا سره شامل شي د امونیم آین راکې NH4 پازیټیو راکې دا اوس نسبتا نقصانی نه ده ٹھیک ده دا درې قسمه طریقو باندې دا علاج کوي. انډرلاین کاز د صد لاسه ده سیروسس کفرس هپاټایټس بی سی د لاسه ده یا هر څه کاز د لاسه ده کاز د ټریټمنټ کولی بیا د لاسه کم نقصانونه شوي دي دا غي علاج کولی کفرس کې اسایټس د اسایټس موږ د وجود نو بس ټرین کوي یا زموږ سره ایسوفیجل وایرسز دي دا غي چې کوم لایګیشن بند لایګیشن کیږي دا غي پر میډیکل ټریټمنټ دی سرجیکل ټریټمنټ دی انډوسکوپیک دی وغیرہ وغیرہ دا شان هیمورایډز دي نو دا غي اکارډنګلی موږ علاج کوو. اخیرا کنډیشن د اینې دی لیور فیلیر د اینې فیل کېده الریډي سیروسس کې تاسو سره سکلو ملو شو چې سیروسس کې هم فیلیر راځي ٹھیک ده فیل کېده ویل شي فیلیر اف د لیور ټو پرفارم اټس فنکشن مطلب خپل کار څومره کار چې زموږ چې بیا خو د شوی چې فرض کاغه پورا نګي دی ته ویل شي فیلیر کاز کی راځي هر هغه کازز کم چې د ډېر وخت پوري اینه خوب کی یا سنور کاز به کوم راځي اکیوټ هم دا کې دی پیراسټامول ګول اکثر خلک دوه درې پلته په یوځای باندې خوري خودکشي پر نتوانی نه هغه کفرت کا سړی بچ خو اینه فیل شي هپاټایټس ای وایرس عام حالاتو کې دا ډېر نقصان نه دی خو کفرس کا پریګننسي کې وشي نو دا فلمنټ لیور فیلیر کې فلمنټ هپاټایټس کې دا د لاسه اینه فیل کیږي شراب ډیر اسکل او کرونیک هپاټایټس د لاسه لیور فیلیر کیږي ډایګنوز مونږه کو په الفټیز باندې الفټیز کې به بیلروبین بس یوي او زموږ سره د نور سل د نور سيزونه دا بسې د نسبتا کم شوي وایرل سکرینینګ په دې کې موږ ګورو چې کاز څه دی د لیور فیلیر او الټراساوند ابډامین کو په دې کې موږ تر پیتالوژي د لیور فیلیر پته لګي د کاز پته لګي او د کمپلیکیشنز پته لګي. کلینیکل فیچرز د لیور فیلیر الریډي په موږ ډیسکس وکړو خو موږ وایو فنکشنز اف هیلثي لیور نارمل دا کارونه کوي نو کورس کې لیور فیل شي دا کارونه نه کیږي. هارمونز اولنې کار دی هارمونز پروډکشن اینڈ ډیټاکسیفیکیشن هارمون جوړي او هارمون کفرس کو وجود کې سوی هغه لري کوي نو کفرس کا هارمون چې کوم نه هغه جوړیږي نو او یا زیات هارمون دی هغه کمیږي نو داخله لاسو په میل کې لاس اف لیبیډو گاینیکوماستیا او لاس اف هیر دا برازي او فیمیل کې به امینوریا راځي او دا شانتي برست اټروفي بکیږي. ها ریډ سیل ریډ بلډ سیلز ډیکمپوزیشن ټیک شو دا زموږ سره ریډ سیل چې کوم نه هغه په دې کې ماتيږي ساده پوری او بل دا ریډ سیل چې کوم بیلروبین بیا راوځي هغه بیلروبین په ټیم وباسي نو فرض کا بیلروبین په ټیم باندې د لاسه جانډیس کیږي. ها کولیسټرول سنتھیسس دا نارملی زموږ سره کولیسټرول جوړي نو فرض کا لیور فیل له نو زموږ سره کولیسټرول میټابولیزم اب نارمل شي ګلایکوجن میټابولیزم کې رول لري مطلب کاربوهایډریټس میټابولیزم دا شانتي پروتین میټابولیزم او دا شانتي زموږ سره ګلوکوز کولیسټرول شو یا نور فیټ شو دغه میټابولیزم درېونه سيزون چې درېونه ارګانیک کمپاوند دغه میټابولیزم کوي هغه میټابولیزم زموږ سره اب نارمل شي. په پروتین کې خاص کر بیا د سي پروتینز کوم چې په کلاټینګ کې کار دی چې په کلاټینګ کې کار دی نو کلاټینګ بلډ کلاټینګ باندې کې ځای باندې بلیډینګ کیږي بل البومین دی البومین کا فرض کو وجود کې کم شي نو وجود کې پړسوب لګي ٹھیک ہے آیرن سټوریج آیرن زموږ سره نارمل سٹور کوي نو آیرن سټوریج باندې کیږي چې لیور فیل شي نو چې آیرن سټوریج نه کیږي زموږ سره انیمیا کیږي نور سمرزون برازي دا شان بایل جوړول کم چې ډایجیشن کې کار دی نو د دې سره ډایجیشن افیکټ کې دي شي. ټاکسینز ډیټاکسیفای کول څنګه تاسو ته وایي چې هپاټیک انسفالوپاثي څه دلته کیږي زموږ سره د معدې نه کم بیکټیریا وغیرہ هغه امونیا جوړ کی هغه په وینې کې شامل شي او دا اینه ولګي هغه ډیټاکسیفای کی نو سیستم ته پاک وینه لاړ شي نو ډیټاکسیفیکیشن او بګینه کی یا فرض کوم څه دوايي ورو سم میډیسن خورو دا غي زهريله اثر په وجود باندې سیوا کیږي. ریګولیټس بلډ ګلوکوز ریګولیشن هغه کې و فرق راځي ډیر شي وایټامینز دي هغه دا سٹور کوي نو وایټامین سټوریج پای کې هم فرق راځي ټیک ده نو دا ټول کمه برازي د لیور فیلیر دراسه علاج لیور فیل نو بدلې کا ټرانسپلانت هولیډی تاسو مو چې په ټرانسپلانت کې ډیر شي ایشوز دي لیکټولوز سیرپ تاسو مو هولیډ یا H پوزټیو آین راکې نو دا د هپاټیک انسفالوپاثي لپاره او د کانسټیپیشن وغیرہ د لپاره موږ ریلیکول لپاره ورکو. لیور ټونکس لیور چونکه کمزور نه غیر سنه ستاغه دوی ورکا چې سنه چې ته گزاره کی چې ځان ریجنریټ کی وایټامین کې موږ ورکو چې کلاټینګ فیکټرز چې کوم نه هغه نارملی جوړیږي بلکې فرض کوجو کې کلاټینګ فیکټرز ډیر زیات کمی نو موږ کلاټینګ فیکټرز چې کوم نه هغه دا غي سپینه وینه وجود ته خېجو. البومین ترانسفیوژن البومین هم د پروتین د کم چې په لیور کې جوړیږي او دا وجود کې چې کوم نه ایډیما معنا کوي او نور کارونه هم دي نو البومین کا فرض کنه کې نو په 8000 روپے 9000 روپے باندې یو ډریپ ته بیا مجبورن موږ ورته کوو. ها اوس هغه څه کوم د لاس چې لیور فیلیر
د لیور مسلې سیوا کیږي په لیور باندې موږ بوج زیات نه راوړو کانسټیپیشن بچ کو زګه د لاس چې کم دنو هیپاټیک انکیف خطر ده پروتین انټیک کم کو چیرې اینې د لګ ریسټ ملو شي او هیپاټوټاکسیک ډرګ هغه دوايي نه کم چې اینه متاثر کوي هغه مونږ کم ورکو ٹھیک شو. This was the end of the slideshow. If you have any query, any sort of question, you can freely ask me in the comment section. Thank you very much.